عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې دی هغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نه خپل کور نه را بهر شو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طرف باندې را روان شو، پلاس کې ور سره توره ده، را روان دی، اراده یې ده چې زه حضور مبارک شهید کړم، زه حضور علیہ السلام خاتمه وکړم. په دې اراده باندې لار کې روان دی. صحابی رسول ور سره ملاو شو اور ته فرمایي عمر فاروقا چرته ځي؟ هغه وایي ورته چې زه حضور مبارک د ستاسو پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم چې د هغه خاتمه نه وي شوي، اسلام خاتمه نه کیږي. د په خپله باندې خبره کا وی چې ما چې دا خبره وکړه، دغه صحابي رسول راته وفرمایل چې اول عمر فاروقا د خپل کور غم واخله، ستا په کور کې ستا د خور خاوند سعید ابن زید رضی الله عنه او ستا خور مبارکه هغه ایمان راوړی دی. عمر فاروق فرمایي زما له سخته غصه راله، زه انتهایی په غضب باندې شومه، په شدت کې شومه، لاړم زه خپل خور کره هلته چې ما وکاته. یو روایت کې راځي خوریا سورت طه شروع کړی دی، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى. یو روایت کې راځي سورت حدید یې شروع کړی دی، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. او دا خور یې وکته، خور یې ووهله حتی تر دې پورې چې خور یې په وینو کې بالکل ککړه شوه. سعید ابن زید یې ووهه، ښه زیات پټایي یې د هغه وکړه، بالکل هغه مبارک هم په وینو کې لید پید دی. دواړو د عمر فاروق په وړاندې چې څوک د حق مظاهره کولی شي، هغه د هر چا په وړاندې بیا د حق مظاهره کولی شي. خورم د عمر فاروق وا، څه معمولي ښځه نه وه. عمر فاروق ته فرمایي چې که ته زما او زما خاوند ټوکړې ټوکړې کړې، موږ دین اسلام له نه وړو. ته لاړ شه، ته راشه دا قرآن واوره، سورت طه واوره، سورت حدید واوره، رسول الله مبارک وګوره. ته خو خپل ځان ته رعب والا وایې، رعب والا. ته رسول الله مبارک ته وړاندې شه، تا ته به بیا پته ولګي چې د عمر فاروق د رعب قسم خدای یو رعب پیدا کړی چې هغه رعب د رسول الله دی. د مبارک فرمایي ما باندې خبرو ډېر زیات اثر وکړه، تلاوت را باندې ډېر اثر وکړه. سورت طه واپس را ووتمه، رسول الله په طرف باندې را روان یم. اووم کال د اعلان نبوت دی او عمر فاروق په اسلام کې 40 مسلمان دی. 39 کسان، یو کم 40 کسان مسلمانان شوي دي. رسول الله مبارک اطهر الله جل جلاله یو کم 40 کسان یې ورکړي دي. 40 عمر فاروق رضی الله عنه دی په اسلام کې. رسول الله په طرف باندې رالمه، رسول الله مبارک ناست دی او پیرادار یې څوک دی؟ سید الشهدا حمزه رضی الله عنه. دغه ولاړ دی، په ډیوټۍ باندې ولاړ دی. عمر فاروق مبارک راغی، رسول الله مبارک دربار اقدس لا څوک چې په ادب باندې، څوک چې په احترام باندې، څوک چې په مینه باندې رسول الله دربار لراغلی بغیر د ایمان نه دی واپس شوی. الله ولا ایمان ورکړی دی. عمر فاروق مبارک راغی، چې اواز یې وکړه زه حضور مبارک سره میلاوږم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک دین یو څو ورځې وړاندې، یو څو ورځې وړاندې الہ العالمین ته لاسونه اوچت کړیو. خدای پاک الله نه یا دعا غوښتې وه، اللهم اعز الاسلام باحد الرجلین، اما هشام اما عمر. خدای پاکا اسلام له عزت ورکړه، اسلام له سربلندي ورکړه، یا یې په ابو جهل باندې ورکړه، یا یې په عمر فاروق باندې ورکړه. خدای پاک آخر کې رسول الله ورته فرمایي یا الله چې کوم ستا ته زیات محبوبي، کوم ستا ته زیات خوښي په ابو جهل عمر فاروق کې، خدای پاک هغه په ذریعه باندې اسلام له عزت ورکړه. چې کله عمر فاروق ایمان راوړ، په اسلام کې شامل شو، رسول الله مبارک هغه خبره ثابته شوه چې په دغه دواړو کسانو کې رب عالمین ته چې محبوب او محبوب ورته عمر فاروق رضی الله راغی. حضور مبارک ته آواز کا، پیغمبر علیہ السلام مبارک کی آواز اوري. عمر فاروق مبارک ته وې چراشه، صحابه کرام یې نه پرېږدي چې کوم لاندې صحابه دي، لاس کې ور سره خنجر دی اور اسد الله و اسد رسول الله سید الشهدا حمزه رضی الله تعالی عنہ ورته راوړاندې شو. صحابه ته فرمایي پرېږده، پرېږده عمر فاروق، دا یو خبره ده واوري.
که د نیکي په اراده باندې راغلی هیڅ خبره نه رسول الله مبارک سره د ملو شي خو که د معمولي غوندې دا ارادې چې زه به رسول الله مبارک ته نقصان ورسومه دا شعر ژوندی دی یا حمزه مبارک چې ژوندی رسول الله مبارک له څوک نقصان نشي ورکولی دا کومه توره چې ورسره ده په دغې توره باندې به سر جدا کږي د تنې نه پرېږدی عمر فاروق هېڅ هم ورته وایي دی مبارک فرمایي عمر فاروق فرمایي چې زه څنګه پیغمبر علیه السلام ته وړاندې شومه ما ته رسول الله نوم واخیسته ما ته یې وفرمیل یا عمرو ای عمر فاروقه څه شي په اراده باندې راغلی عمر فاروق هغه د هیبت والا هغه د دبدبې والا هغه د غیرت والا انسان فرمایي چې والله ما د رسول الله آواز واورېده چې ما ته وفرمیل یا عمرو ای عمر مبارک څه شي دپاره راغلی دی مبارک فرمایي دومره رعب د پیغمبر علیه السلام په آواز کې و چې ما باندې رب ولګېده چې ما وی چې خدای پاک یا الله د حضور مبارک په آواز کې دومره رعب دی وی چې رب را باندې ولګېد بالکل هغه زما بدن باندې چې داسې بدن ما ولړزېده هغې نه پس زه د لمنې نه ونیومه حضور مبارک لمنې نه ما ته وی څه شي ده راغلی وی چې ما بله خبره ما ورته یا رسول الله مبارک عمر فاروق په تاسو باندې ایمان راوړي ایمان یې راوړ څلوېښتم مسلمان پیغمبر علیه السلام سخر مبارک علی شیر خدا زم مبارک مراد رسول چې کله ایمان راوړ د غیرت تاسو په تاریخ دمشق او بغداد کې او په حدیث امام بخاری مسلم کې تاسو د عمر فاروق غیرت وګورئ چې اول نمبر خبره دا وه یا رسول الله مونږ په حق باندې یو رسول الله ورته فرمایي په حق باندې یو بیا ورته فرمایي یا رسول الله اسلام په حق باندې دی ورته فرمایي بالکل اسلام په حق باندې دی بیا ورته فرمایي یا رسول الله تاسو په حق باندې د الله رسول یې رسول الله ورته فرمایي او زه په حق باندې د الله رسول یم هغې نه پس ورته عمر فاروق فرمایي چې یا رسول الله زما رب په حق باندې دی زما اسلام په حق باندې دی زما کتاب په حق باندې دی زما رسول په حق باندې دی زما دین په حق باندې دی ولې موږ او تاسو په پټه باندې عبادات کړو ولې د کافرانو نه پسې پرده عبادات کړو نن به زموږ او تاسو څلوېښت مسلمانان ځو بیت الله شریف کې به علی الاعلان د دین اسلام لاندې موږ او تاسو مونځ ادا کوو رسول الله مبارک ورته فرمایي خیر دی حکمت نه کار اخیستل پکار دی صبر نه کار اخیستل پکار دی ورته فرمایي یا رسول الله هغه ورځې لاړې چې صحابو به پټ منځونه کړه صحابو به د اسلام اظهار نشو کړی یا رسول الله اول به عمر فاروق زی بیت الله شریف ته او زما ایمان به پټ نی زما ایمان به د سردارانو د قریش کو په منځ کې علل اعلاني چې نن په رسول الله باندې عمر فاروق ایمان راوړی دی د مبارک فرمایي یا رسول الله زم پیغمبر علیه السلام خو دعا کړې وه رب نه غوښته دی چې خدای په عمر باندې اسلام له عزت ورکړه مراد رسول د مبارک لاړ په خپله باندې بیت الله شریف لا سرداران قریش موجود دي علی شیر خدا مبارک شیر خدا په خپله باندې فرمایي چې که په صحابه رسول کې یو صحابي داسې دی یو صحابي په 1,24,000 کم و بیش صحابو کې راوی سیدنا علی شیر خدا دی چې یو صحابي داسې دی چې ایمان اظهار یم علی الاعلان کړی دی او هجرت یم علی الاعلان کړی دی او هغه صحابي په صحابو کې سیدنا عمر فاروق دی رضی الله عنه دی راغی بیت الله شریف لا سرداران قریش ناستی عتبه دی او که فلان دی او که شیبه دی او که ابو جهل دی او دا غټې غټې چې ځان ته بیا د قریشو ملکان وی سرداران وی پاورفل مال په لحاظ اپرادو په لحاظ چې صحابه کرامو ته دې نه مخکې څومره مشکلاتو څومره ورته تکالیفو هغې وړاندې عمر فاروق راغی بیت الله شریف کې ودرېده اعلان کا چې ای سردارانو قریش واورئ ډېر کسان به داسي چې دین اسلام به حکمت په بنیاد باندې صبر په بنیاد باندې پټوي خو نن ټولو ته علی الاعلان وایما څوک کومه ښځه چې خپل ځان کونډوي کومه مور خپله ځان بورئ کومه ښځه خپل ځان خاوند نه پاتې کوي کومه مور خپله بچي نه خپل ځان پاتې کوي هغه ټولو خلکو ته یاما ای سفیانه تا ته م وایما عتبه تا ته م وایما شیبه تا ته م وایما سرداران قریش ابو جهل تا ته م وایما ټول یې واورئ نن علی الاعلان په بیت الله شریف کې عمر فاروق دا اعلان کا چې عمر فاروق پر رسول الله باندې ایمان راوړی دی
نن نبات په دین اسلام احکام کل عام په بیت الله شریف په صحن کې ادا کېږي، مونځ به ادا کېږي، نفل به ادا کېږي، قرآن تلاوت به کېږي، رسول الله به مرضی، صحابه به مرضی. اے سرداران قریش، زه ستاسو غیرت ګورم چې په تاسو کې څومره غیرت دی، ستاسو زه طاقت ګورم چې په تاسو کې څومره طاقت دی. چې عمر فاروق مبارک ایمان راوړ، بیا هم تاسو په صحابو باندې سر تیری کړئ. نن تاسو ته اعلان دی، ستاسو غیرت چیلنج کوم، ستاسو طاقت چیلنج کوم، ستاسو مال چیلنج کوم چې نن نه بعد به دلته په حرم کې علل اعلان مونځ کیږي، دلته به عبادت کیږي. عمر فاروق به نگرانی، عمر فاروق به محافظي. زه ګورم چې تاسو صحابه کرام او محبوب علیه السلام مونځ عبادت نه څنګه منع کوئ. راغی دا اعلان د اول اعلان دی.